وزياد بن جبير عن جبير بن حيتا قال بعث عمر الناس في أبناء الأمصار ويقولي قالوا عمر خلق لا يعني مجاهدين لا أو فوج لرا في أبناء الأمصار فاغلو لوی خارونو کی داسې لوی خارونه چې پای کې د نسبونو پتم نه لګي دا هر قسم خلق او د هر ځای خلق ول راغلي د هر ځای خلق پکې آباد شوي دیتا ابناء الامصار وایي چې د دې پته نه لګي چې کوم قسم خلق په دې کې اوسي دې ته فوجیان ولېږل او ورته ویل چې مشرکان پردی مو جنګېږئ ورسره یقاتلون المشرکین چې دا دستې به د مشرکانو سره جنګېږي نو هرمزان دام یو بادشاه دی او د سره یو ډېر غټ مدبر وشو جنګ وشو خدای په جنګ کې ونیولی شو چې ونیولی شو نو دا حضرت عمر ته راوستی شو نو په اسلم هرمزان مسلمان شو خو انتهایی هوښیار سړی په دې جنګونو کې فقال عمر ورته وایي انی مستشیرک فی مغازی هذه زه ستانه مشوره غواړم په غزاګانو کې د دې ښارونو دا ګڼ ښارونه دي زه په دې کې تانه لکه پارس دی اصفهان دی اذربیجان دی زه په دې کې تانه مشوره علم چې په دې کې د جهاد موږ په څه طریقه باندې وکړو نو دا نعم یو دا دی چې دا حرف ایجاب هم دی په معنا د او خا نو قال هرمز ورته وایي خا یا دا نعمه د افعال مدحونه کی دی شي نو نعم المثال مثالها دا معنی سازیږي په بهر حال هرمزان ورته وایي ټیک دی زه له مشوره در کوم مثلها مثال د دې ښارونو او د دې وطنونو ومثل من فيها من الناس او مثال د هغه چا چې په دې ښارونو کې اوسیږي د خلقنا من عدو المسلمین د دشمنانو د مسلمانانو چې مشرکان هرمزان ورته وایي مثل طائر د دې اذربیجان اصفهان د دې دغه چې کوم دی پارس د دې مثال د مارغه دی مارغه نه د دې مثال د مرغۍ دی له راس د مرغۍ دپاره یو سري وله جناحاني او د دې مارغه دپاره دوه وزري وي وله رجلاني او د دې مارغه دپاره دوه خپې وي اوس ګورئ دې ته دقسې مثال د دې ښارونو دی د دې مثال د یو مارغه دی مارغه یو سر لري دوه څنګونه لري دوه خپې لري اوس تاسو په دې ته ګورئ فإن كسر أحد الجناحين که چېرې مات کړی شي یو د دواړو وزرونو نه دې مارغه ته یو وزر مات کړي نو مارغه ختم نشو مارغه نه ختمیږي نو حزت الرجلانی نو دې که مات شي یو د وزرونو نه نو حزت
نزهت الرجلان وبجناح نو دی به الوزي په خپو باندې او روان به په خپو باندې او په یو وزر باندې دا یو وزر او خپې به لګي او روان به بیا د لکه دی ختم نشو او الرأس ساري مشتري او ان كسر الجناح الاخر کدا بل وزر ته مات کی نهزت الرجلان والراس دی به رواني خپې به رواني او سر به رواني خو کدا سی وکړي چې د مارغه د سر د دوو ګټو منځ کې یو چکنی کې نو وزر په خپل ځای بیکاره پاتې شوي خپې په خپل ځای بیکاره پاتې شوي پوه شوئ په دې باندې که داسې مثال د دې دی او وان شدح راسه که دا سر په ګټو باندې اوچه کولی شي نو ذهب الرجلان والجناحان والراس لاړو ختم شو خپې وزر او سر ټول کار نه کوي دا اوس مثال شه که نه نو تا اوس پوی پوی کوي حضرت عمر ته وایي فالرأس کسرا د دې ملکونو سر کسرا دی والجناح قیصر او د دې وزر چې کوم دی نو قیصري روم دی د روم باچا دی او الجناح الاخر پارس او دویم وزر د دې چې کوم دی نو هغه پارس دی ایران فمر المسلمین هرمزان وی عمر تا خلیفہ تا حکمو کا مجاہدین د اسلام تا چې فلینفروا الى کسرا چې دی پوش په کسرا ورواچي اول کسرا مړ کوي دا سر دی چې د مرغۍ سر دی چکړی کا ختم شوه نو که کسرام ختم کا دا ټول ختم شو اوس پوه شوئ که نه نو دا کسرا دغه کوي اوس په منځ کې بخاري یو بل سره خبره کوي بیا به خبره خپله بیا خپل خبرې له راځي وقال بکر وزیاد جميعا وای بکر او زیاد دواړه عن جبير بن حيتا د جبير زوی د حينا قال فندبنا عمرو ویدا چې راوباله موږ لره عمر فندبنا ما نسره راوباله موږ لره مطالبه وکړه زموږ نه عمر چې راغونډ شئ او واستعمل علينا نعمان بن مقرن او عامل مقرر کو کمانډر مقرر کو باندې نعمان زید مقرن حتى اذا كنا بارض العدو حتى چې کله موږ شو موږ موجود شو موږ پس ځمکه د دشمن باندې د کسرا ځمکې ته ورسېدو وخرج علينا عامل كسرى في 40,000 روات منگتا کمانڈر د کسرا په 40,000 فوج 40,000 فوج زمون مخې راوست فقام ترجمان له پس راپورته شو یو ترجمان د کمانډر فقال ویلی ليكلمني رجل منكم اے میلمنو تاسو چې راغلي یې ستاسو نه یو سړی زموږ څخه خبرې وکړي څه راغلي څه کوئ فقال مغیره سل حضرت مغیره راوړاندې شو او ورته وایي ترجمان ته چې سل تپوس کوه عما شئت دا هغې نه چې دې خوښوي چې د څه تپوس کې وکوه قال من انتم ترجمان ورته وایي تاسو څوک یئ اوس تاسو ته مالته ترجمه کې ویلې تاسو څوک یئ
فقال نحن ناس من العرب منگا خلق یو د عربنا منگا عربیان یو كنا فی شقاق شدید منگا په سخت تکلیفی ژوند کې ژوند تیرو په سخت تکلیفونو کې پراتو وبلاء شدید په سخت مهنت کې منګو او دون وګیو چې نمس الجلدا و چې سرمنی بم جوولې والنوا او اډوکی بم شپې جول اډوکی د کجورو من الجوع دو لګینا دا زمونږ خوراکو او نلبس الوبر والشعر او زمونږ جامې وړی او وچغنه و د چیلو هغه ویښتو دا به مونږ دې باندې به مونږ ځان پټو نو زمونږ د ژوند دغه حیثیتو او د خوراک هم دا حیثیتو او د مذهب هم دا حیثیتو مذهب هم داو چې ونعبد الشجر والحجر مونږ د ونو او د کاڼو عبادت کوو مونږ په دې حالت کې وو نو حضرت مغیره ورته د خپلې معاشري ذکر هم وکړو د خپل ژوند د ذکر ورته هم وکړو د مشکلاتو ذکر ورته هم وکړو او د خپل خوراک څښاک او د خپل اګوستان او دارنګې د خپل دین بیان ورته هم وکړو وبینما نحن کذلک موږ په دې مشکلاتو کې پراته وو اذ بعثا رب السماء ورب الارضین حضرت مغیره ورته وایي الله منګ ته رب السماوات والارضین منګ ته راولېږه من نبیا من انفسنا زمونږ د ځانونو نه یې راته یو پیغمبر ساز کړ او راویلېږه راته نعرف اباه و امه موږ د هغه پلار هم پېژنو عبدالله او د هغه مور هم پېژنو امینه وه مور او پلار یې موږ ته معلوم دی چې بې موره بې پلاره نه و فامرنا نبینا رسول ربنا نو حکم وکړه موږ ته زمونږ پیغمبر او رسول د رب زمونږ څه راته وویلې چې ان نقاتلکم چې موږ به تاسو سره جنګېږو هغه ترجمه ته وایي د جنګ دپاره دله راغلي تاسو سره جنګېږو ها او دا زمونږ جنګ به تاسو سره د هغې پوري حتی تعبد الله وحده چې د یو خدای بندګي وکړي بس بیا موږ پرېږدو تاسو او خیر دی موږ دله لږه لار درکو که دې ترې تیارېږئ مومنوالي ته نو او تودو الجزیه بیا تاسو موږ ته ټکس راکوئ اسلامي حکومت ته به ټکس راکوئ او اخبرنا نبینا صلی الله علیه وسلم عن رسالة ربنا خبر را کړی موږ ته زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رسالت د خپل پروردګار نه یعنی د رسول په حیثیت موږ ته ویلي دي چې انه شان دا دی من قتل منا موږ تاسو سره جنګېږو موږ کې چې څوک مري نو زمونږ مقتولین به صاروا الى الجنه ابه جنت ته ځي فی نعیم لم یرا مثلها په داسې نعمتونو کې به اوسیږي چې د هغې مثل نه دی لیدلی شوی قط چرم او من بقیه منا او څوک چې زمونږ نه پاتې شي نو ملکه رقابکم ستاسو د سټونو مالک وي چې کوم موږ کې پاتې شي او په تاسو بادشاهي کم چې موږ نه مړ شو او جنت ته لاړ شي یعنې معنا دا ده چې زمونږ او ته خپل پیغمبر ویلي دي چې ستاسو دوه لارې دي احدى الحسنین یا شهادت ته یا شهادت ته او یا چې کوم دی نو د خلکو د کفارو په سټونو باندې خپې ښودل دي څنګه سید قطب شهید وایي که نه چې اخي ان انا مت فاني شهید وانت ستمضي بنصر جديد اما الى النصر فوق الانام اما الى الله في الخالد دا دې ته اشاره ده
که زمړ شمه نو زه به شهید مرم، ځکه د شریعت دپاره مرم، د الله دین د قیام دپاره مرم، شهید به مرم. وانت ستمضي بنصر، او مظلوم به مرم، او د مظلومانو د ورثو تعاون الله لازم کړی په ځان باندې، ستاسو تعاون به کېږي. او به دایي چې تاسو به یا په دې لار کې د دې بېدینو سره به جنګېږئ، نو یا به داسې شئ چې په دې لار کې به شهیدان شئ، او په الله سره همیشه اوسېدونکي کې به اوسېږئ، او یا به په دې لار کې غازیان شئ، دې کفارو او بېدینو په دې سټونو به خپې کېدئ، او دا سټونو به ونه کاږه کوي، داسې ځمکې ته یې ونه ورسوئ. دا اوس دا خبره چې کله وشوه، فقال النعمان ربما أشهدك الله مثلها مع النبي فلم يندبك ولم يخزك ولم يحزنك ولكن شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دی حضرت مغیره ویلی چې بسم الله کو نو شروع پې کو. کمانډر چې دی نو هغه نعمان دی، هم صحابي، هغه ورته ویل چې نه، د دې دواړو په دې باندې خبر راغله، مذکور راغی. نو کمانډر ورته وایي نعمان ابن المقرن، څه ورته وایي؟ فقال النعمان للمغیره، مغیره ته وایي، څه ورته وایي؟ ربما اشهدك الله مثلها، ډیر کرته الله حاضر کړی تا اے مغیره، مثل د دې واقع ته دا مونږ چې نن پکې مخامخ یو، داسې غزاګانو کې ته د پیغمبر خدا په معیت کې حاضر شوی، مع النبي صلی د پیغمبر په معیت کې، داسې د دې په مثل غزاګانو کې ته حاضر شوی، فلم یندبک، نه ته ملامته کړی او نه ته رسوا کړی. مطلب دا دی چې نه په تاسو ملامتیا ویل شوې ده او نه ستاسو سپک شوي یئ په داسې انداز باندې. یعنی نبی علیه الصلاة والسلام نعمان ورته وایي چې غزا به کوو، خو د نبی علیه السلام سنت به په غزا کې هم نه پرېږدو. هغه دا دی چې نبی علیه السلام به د سهار نه بسم الله کړه په غزا باندې، خو که د سهار نه به یې شروع نه کړو بیا به یې نه کوله، چې ماسپښین به کله نور وګرځېده او هواګانې به راوالوتلې، نو بیا به پیغمبر خوا بسم الله کړه، بیا ځئ جهاد کوئ. دا نعمان ورته وایي ولکني شهدت القتال، زه هم د پیغمبر خدا سره، ما ته ځکه چې حدیث ته سوچ کوئ انتهایي ګران حدیث دی، ولکني شهدت القتال، لیکن زه په خپله باندې حاضر شوی وه جهاد ته د رسول الله سره کثیره، ډېر جهادونو کې. کان او نبی علیه السلام اذا لم یقاتل فی اول النهار، کله به چې او جنگ شروع نه کا په اول د ورځ کې، نو بیا به نه کوو، بیا انتظار به انتظار کوو، حتی تحب الارواح، حتی چې هواګانې به راوالوتلې، او وتحضر الصلوات، منځونه د ماسپښین ټیم به راغی، نو مجاهدینو به د دنیا په مختلفو حصو کې مسلمانانو ته دعاګان کوي، مجاهدینو ته دعاګانې کوي. نه مطلب دا دی چې د مغیره رضی الله عنه او د نعمان رضی الله عنه منځ کې دا دغه راغی چې دغه وایي بسم الله کوو په قتال باندې، مغیره وایي او وایي نه، د نبی علیه السلام سنت دا و، ته شامل شوی، خو دا خبره یې د خیال نه وتې ده چې رسول الله طریقه څه وه په جهاد کې، ادا وه چې کله به یې په اول د ورځ کې شروع کړو نو به شروع به وکړه، خو که په اول کې به یې شروع نه کړه بیا به یې نه کوله، انتظار به یې کو، حتی چې ماسپښین به شو، د لمونځونو وخت به راغی، هواګانې به والوتې، بیا به یې بسم الله کړه. بس دی خبرې دی باندې. باب اذا وادع الامام ملک القریة، نو بیا به خبره کوو دې زمانې مونږ به طالبانو ته پخوا ګپ لګو، مونږ لمچ پې مړ کوي پرېږده پوهېږئ پرې. نو به دغه 448 صفحه شوله او په 3 مکیله کې
باب اذا وادع الامام ملك القرية فهل يكون ذلك لبقيتهم. دا